دومره وخت الله زه خپل ځان ته ځان نشم سپارلی بلکې دومره وخت کې م تا ته محتاج یما رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله یا حی یا قیوم دا ښکلې دعا ده دا یاده کړئ ښه که چاته یاد یې الحمدلله او دې کې اسم اعظم د الله دی اسم اعظم څه معنا یعنی هغه نومونه د الله چې کله څه ترنه وغواړي په هغې باندې درکوي که دعا وغواړې دعا دی الله قبلوي که حاجت وغواړې حاجت دی الله رفع کوي اسم اعظم مخکې د متعلق وضاحت کړی و نو دې کې اسم اعظم د دې دعا کې هغه څه دی هغه دا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ای هغه ذاته چې همیش ژوند دی او نظام چلوونکی د اسمانونو او د ځمکې الله ستا رحمت پورې ستا په رحمت سره تا پورې پناه نیسم اصلح لی شانی کله یا الله زما ټول کارونه الله ته برابر کړي که دکانداري دې نشي لږ هم دا دعا ووایه ښه که کور کې د ورانه راغلي هم دا دعا ووایه که ښځې سره د جګړه راغلي هم دا دعا ووایه او که کوم ځای کې د مشکل بندي بل هم دا دعا ووایه او دارنګه که هر څه مشکلات دي دا دعا ووایه ځکه الله نبي څه ویلي دي اصلح لی شانی کله یا الله زما کارونه زما متعلق چې څه دي الله ټول اصلاح او ټول برابر کړي الله اصلاح څه معنا برابر کړي میوهدار کړي او فایدهمن کړي ما لپاره یې ګټور کړي ما یې د زهریلا دغه رنګزارو نه وساته الله څومره ښکلې دعا ده او ورپسې وی ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین یا الله ما خپل ځان ته د سترګو رب په اندازه باندې مسپاره څوک وی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آغا استی چې ټول انبیاء او پیغمبران مقتدیانو او د امامت ورکړو څومره انبیاء چې دي د ټولو امام دی امام الانبیاء دی هغه وی الله سترګې رب په اندازې تا نه بې پروا کېدی نشمه چې مستغني شمه ولا غنى عن الله طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من اهل العين امام طحاوی وی چې څوک وی چې سترګې رب په اندازې الله ته محتاج نه یم دا مسلمانې نه ووتو لاړو ولا غنى عن الله طرفة عين نو دې وجې نه دغه ذات چې دومره عظیم ذات دی دا در سره محبت کوي د ده محبوب ګرځي د ده محبت په څه حاصلېږي یو دا چې الانکسار عاجزي کول الله ته بل دا یادول غواړي ګورئ ښه بل چې شی دی ایثار محاب الله علی محابک که غواړې د الله محبت درته حاصل شي نو کوم شی چې د الله ډېر خوښ دی د الله محبوب دی او الله ورسره مینه کوي هغه شی د الله محبوب خپل محبوب باندې هغې ته ترجیح او اوچتوالی ورکړه مثال یې ګوره ښه مثال یې ګوره د الله څه خوښ دي نیکان صالحه بندگان د الله څه خوښ دي د الله دا خوښ دي چې الله ته عاجزۍ باندې ودرېږي نیمه شپه کې راپاڅېږي او دارنګه خپله علاقه او تعلق الله سره قایم کړي کومه حصه کې چې الله ول اسمان ته راکوز شوی او وی څوک څه غواړي چې ورکړم څوک دعاګانې غواړي چې قبول یې کړمه څوک بخښنه غواړي چې بخښنه ورته وکړمه د الله دا خوښېږي که نه او ستا څه خوښېږي یوې ګرم بستر کې چې پروت وي همداسې چې په دې کوم اړخ پروت وي چې سهار مرخطو سره بې راپورته شوی وی نو د الله دا خوښېږي چې داسې وکړه د الله دا خوښېږي چې الصلاة خیر من النوم ته عمل کې جواب ورکړه د الله دا خوښېږي او ستا خوب خوښېږي
نو دلته د الله محبوبو چې عبادت د الله دی هغې ته د ترجیح ورکړه په خپل محبوب باندې چې خوب دی نو پوه شه چې د الله مینه دې حاصله کړه نو پوه شه چې د الله محبت دې څه کړو هغه ځان ته حاصل کړو اطلس اسباب دي علا کل حال د ملائکو د اعمالو نه یو عمل دا دی چې المحبت مع عباد الله بل د ملائکو د وظیفو او د اعمالو نه ای بله وظیفه او ډیوټي دا ده چې الکتابتو ځینې ملائکې الله په دې مقرر کړي دي چې هغه لیکل کوي وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ الله وی حافظه ملائکه په باندې مقرر کړي کرامن ډېر عزتمن دي بې ځایه لیکل نه کوي کرامن ډېر عزتمن دي نو تا سره کرام عزتمن ملائکه په اوږو ناستې دي خیال کوه چې بې عزته کار چرته ونه کړي ځکه عزتمن خلک د څه شی دي په اوږو باندې ناست دي که نه ښي طرف ته ناسته ده او دارنګه چپ طرف ته ناسته ده نو چې عزتمن خلک دي ملګري دي او دارنګه تر څو چې ته ژوندی ستا ملګري دي نو ولې بې عزته کارونه کې سپک کارونه ولې کې د الله دشمنی ولې کې د الله خلاف ولې کې خیال کوه ځینې انسانان داسې ګوره د انسانانو نه حیا کوي خو د الله نه حیا نه کوي دا ډېر بدبخته انسان دی یو بد عمل بد کردار کې ځان پټ پټ کې یو سیټ ته کې ځان چې څوک مې ونه ګوري که نه ځکه د خلکو نه ماته شی راځي حیا راځي نه د دې خلکو نه حیا کول دام ښه کار دی خو د دې ټولو نه اعلی ترین او بهترین عمل او کار څه دی هغه دا دی چې د الله نه حیا کول وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ وَالنَّفْسُ داعية للطغيان فقل لها إن الذي خلق الظلام يراني عربي شاعر وی کله چې ځان ته شی تیره کوي او د ګناهونو دعوت نامې درته پیش کړي او دا د زړه کې راتله شیطان درته ویلې خواهش درته ویلې چې چاته نه ښکارې نو څنګه ګناه دې خوښۍ کوه وی دې نفس ته مخاطب شو ورته ووایه کم ذات چې توره تیره پیدا کړې هغه ذات ته خو ښکارمه که مخلوقاتو ته نه ښکارمه د تیرو مخلوق ته نه ښکارم د مخلوق خالق ته څنګه کېږم ښکارمه د الله نه حیا پکار دی عالم وی که نه وی د الله نه حیا پکار ده او هغه ملایکې چې په اوږو ناست دي د هغوی نه هم ډېره حیا پکار ده ولې کرامن کاتبینا هغوی لګې لیکل کوي رب العالمین څومره قبیح عمل دی څومره بدترین حال وي چې ملایکه ولیکي چې فلانی دا فلانی بد عمل وکړو او نه د الله نه حیا نه د ملایکو نه حیا او نه د الله بندگانو نه حیا دې وجې نه چې کله ګناه کې نو خپل ځان ضمیر ته او خپل سوچ او فکر او زړه ته او دماغو ته خپله مخاطب شو وګوره چې آیا د دې کول پکار دي که نه